السلام علیکم ملګرو. څومره چې الیکشن را جوختیږي او د پی ډی ایم حکومت ختمیږي دومره عمران خان لپاره مشکلات زیاتیږي. راتلونکي ټایم کې څه کیسز داسې دي چې په هغې کې د عمران خان گرفتاری یا د عمران خان نااهلي پوسیبل کیدی شي. یو هغه کیس 190 میلیون پاوند کیس چې کوم هغې حوالې سره، بل د سایفر حوالې سره او بل 9 مئی واقعیت حوالې سره عمران خان لپاره حالات رو سختېدو طرف ته روان دي. بل بیګا چې کوم عمران خان تقریر کړی و، هغه تقریر چې عمران خان کم پلان کړی و هغه تقریر نو دغه تقریر چې څه ټایم عمران خان لایو راتلو هغه ټایم کې چین شوی دی. کمې خبرې پکې چین شوي دي به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کیږي. بل اعظم خان چې کوم دی هغه سایفر کیس حوالې سره او 190 میلیون پاوند کیس حوالې سره هغه نیپ لا پیښ شوی دی. دومره موده اعظم خان چې کوم دی بیخي غایب او اعظم خان د عمران خان پرسنل سیکرټري دومره موده غایب او هغه اوس راښکاره شوی دی او نیب له هم دغه پیښې شوی ده. اوس کوم حالاتو کې عمران خان گرفتاریدی شي هغې باندې بعد کې ډسکشن کوو. خو ټول نه پیله بیګا چې کوم عمران خان تقریر کړی د هغې حوالې سره اپډیټ راغلی دي. تقریر حوالې سره زمان پارک سره رابطې شوي وي چې تقریر سوچ سمجھ سره الفاظ چناو وکي. مطلب په تقریر کې عمران خان سوچ سمجھ سره د خپلو الفاظو او چناو وکي. دا رابطې زمان پارک سره شوي وي چې بیګا تقریر کې کمې خبرې عین موقع باندې چین شوي او بیګا عمران خان چې کم خلکو ته بار بار وي چې ما سره کینئ مذاکرات وکړئ، نو د عمران خان دپاره یو ښه خبر دا دی چې هغه خلکو عمران خان سره مطلب طاقتور حلقې چې کومې دي زموږ د ملک هغه خلکو عمران خان سره بیګا زمان پارک کې سره رابطې شوي دي. هغه کمې رابطې شوي، کم ډسکشن شوی، کمې خبرې شوي، هغه انټرنل خبرې دي، هغه آوټ شوي نه دي او کې پوسیبل هم نه چې راتلونکي ټایم کې هغه خبرې آوټ شي، خو رابطې شوي دي چې دا د عمران خان دپاره یو پازیټیو ساین دی. بل اعظم خان سایفر بیان نه پس 190 میلیون پاوند کیس کې هم نیب ته پیښ شوی دی. اعظم خان نیب دفتر کې یوازې پیښ شوی او نیب ټیم چې کم سوالات کړي دي 190 میلیون پاوند کیس حوالې سره او سایفر بیان حوالې سره، نو اعظم خان ول د هغې جوابات د عمران خان د مطلب جواباتو برعکس ورکړی دی. نو په 24 تاریخ باندې تاسو له یاد 24 جولای باندې به اسد عمر او شاه محمود قریشي هم سایفر حوالې سره نیب له پیښ کیږي. هغې نه به هم څه کوېسچنې کیږي او بیا 25 جولای باندې عمران خان هم پیښي ده او بل 9 مئی واقعیت حوالې سره هم دا خبر راغلی دی چې جی آی ټي کومه مطلب یو ګروپ جوړ شوی چې هغه د 9 مئی واقعیت انویسټیګیشن کولو، نو هغه هم سپریم کورټ له ویلي دي چې په 9 مئی واقعیت کې عمران خان کمپلیټلی ملوث. نو مطلب تاسو له ویډیو سٹارټ کې مو وی چې الیکشن څومره را جوختیږي نو دومره عمران خان دپاره حالات نور هم را سختیږي، دومره عمران خان دپاره نور هم مشکلات سیوا کیږي. نو راتلونکي ټایم کې کیدای شي دی خو خپل کوششونه د پی ډی ایم چې کوم کوششونه دي او کمپلیټلی دی ښه کولیام هم کوي او لګیا دي. وایي چې تر څو موږ دا سړی د سیاست نه نی ماینس کړي عمران خان، نو تر هغې موږ الیکشن نه کوو. بل طرف نه پې د الیکشن زور د آی ایم ایف د طرفه دی چې آی ایم ایف والا هم دغه شرایط کیښلي چې تاسو له به هله موږ قرضه درکوو چې تاسو الیکشن په خپل ټایم وکئ او چې کم د ستاسو په ملک باندې نګران حکومت کینی هغه هم په ملک باندې زیات ټایم تیر نه کړي. نو بل طرف لا یو طرف لا ډانګ دی، بل طرف ته پلانګ دی د پی ډی ایم دپاره. یو طرف ته ډانګ چې کوم دی هغې مثال بدل زه د هغه درکم آی ایم ایف درکم او پړانګ چې کوم دی هغه عمران خان دی. یو طرف ته آی ایم ایف کم شرایط دي هغې نه شاله کېدی نشي، بل طرف ته عمران خان باندې کیسونه ورچول دي، عمران خان د سیاست نه ماینس کول دي، نه اهله کول دي. نو مشکلات چې کوم دي حل شوي نه دي، مشکلات عمران خان دپاره روز تر وده زیاتیږي. نو دا مې تاسو سره اپډیټ سره کول. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان آفیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه جی. والسلام.